وطن ته ولوېد بندي سوله پیش په خوار سوله دارله اوسئ وطن ته ولوېد بندي سوله پیش په خوار سوله هلته په سارا کې کوپرانو کښت کرلی وو دی مالوپولی وو بندې ګرځولی وو وس کشی راته نه به ورغوړي مقامې سوله پیښه په خوارې سوله دارله اوسئ وطن ته ولوېده بندي سوله پیښه په خوارې سوله خدای نه دې پر پیش کې وسئ ولي کوې ته زړه زه نه وم په دې هګه دی ویل غمخوره زه خو ونیوم کفار ډله دوه قبلي ما پاته دي تر شا دی سوله زانندانې ورله هلته پر قبلو یو شیتم زړه یو کلم کلم ډکه یو غولیان زوه یو ورنه وړ د زبي سر پاته سو پر هغه بره بچانو ویل مورې ته نو چیرې وې پارون بېګا مرده کودلې دېده وسئ ویل بچانو زه خو ونیوم کوپار دله خلاصه کم نبي پیشوه بچانو ویل مورې ته راخلاص که زموږ نبي غمخور مورې مخ د زموږ که تور دوسته د کافر زاني ناوز مړ بې بخته سوله پیښه په خوارې سوله دارله اوسئ ودان ته ولوېده بندي سوله پیښه په خوارې سوله ورله هلته ولوسئ را دې پشه یمات نه د پیش ده نه که هېڅ غفلت لاس باندې ترک مشک زعفران واخیست د دې صورت زرګه سوه پر دغ سحر ټوله کوپاران ورته فکري سوله پیښه په خوارې سوله دارله اوسئ ودان ته ولوېده بندي سوله پیښه په خوارې سوله بیا ما ویل نګاري زما د مینې یاري که زه مړ سوم اوله چې ودان کې بل کور ډېرمه سفر ګوره موږ کړکي دوا بالا سګي مدوا اوس دا راځه خمړه سوځي یا ناسمه پر قبر پر خاورو مده صبر یساول پرشتینا میان پر نازنینا دا پاته عمر تکله د ښځې سره نیم ورځه یاد کریم قبوله یې دعا سوه ته سره مو دغه سوه زوړ قبر سو دوه ځایه اوس بجي غاړه په غاړه مېړه و ښځه دواړه چې په غېږ کې کوي خوابه او نه دي څه حجابه ده ویل دا زه دغه یم تښتولی په ځانه د زه پړسولی مېړه مې نه دی غل دی راغلی یې اجل دی اوس ګوره نو دا قراره کافر که مسلمان یې هغه باچا ورته ویلي ده ویل دا خو زه ده را تښتولی یو ګواه تېر که ورباندې تر دې معامله د وړاندې ده ویل اسحاق دغه لرې که ډېره دې خلک وویني تمامه عیسی علیه السلامه چل دی عیسی بچی وي دا دروغ دی جوګي خلاص و د مرګه څخه د نوکران چې ورته ورکړو دی چې هلته وتاړو ای نوکران سوټ بوډۍ دا فقیر که اخته یې په زنځیر کې لا سړلی یې بیا راوسته ماشاءالله دا څه ګواه لري ګواه راغلی د اجل دی دی لږ باچا ورته ویل راغلی د اجل دی دی لږ پکې معطل دی هغه چې وکتل ول دا
نه ته دې سړي چې ولاړ شي پر دا لاره چې ورکه دوباره دغه درته نه جاروزي تېر صحت په درته بیا تېر صحت په مثال مړی د له حده مړي نه دي ژوندي شوي په زلار دا پر سمه لاره روان وم بې بختي را سره مله سوه رخشه پر ما سپره سوه په نیت کې مې زیارت و په څنګ کې مې ټوپک و تنینې لرې ولاړمه راپېښه حادثه سوه رخشه پر ما سپره سوه اخیستې مې لرګي وو لنډې لنډې ټوټې وو زما هم نه وه پردي وو پیر محمد ولسغر به ولاړ سو سره غرمه راباندې شپه سوه رخشه پر ما سپره سوه پر سمه لار روان وم بې بختي را سره مله سوه رخشه پر ما سپره سوه تر بیټه رایله سوه و خلکو ته ښکاره سوه عجبه تماشه سوه دا سمه ور روانه خو پایه یې لږ کږه سوه رخشه پر ما سپره سوه دا سمه ور روانه خو پایه یې لږ کږه سوه رخشه پر ما سپره سوه پر ځان یې جوړومه ګیله له چا کومه د بل غنمه نمه زما ږیره ته که سپینه وه په وینو رنګینه سوه رخشه پر ما سپره سوه پر سمه لار به تلمه بې بختي را سره مله سوه رخشه پر ما سپره سوه له جیبه یې خالي کم اخته یې پزګروي کم تابع یې د مرګي کم بې قلمه شعر مه وکه بې قلمه شعر مه وکه ناجوړي مه لږ اوږده سوه رخشه پر ما سپره بې قلمه شعر مه وکه ناجوړي مه لږ اوږده سوه رخشه پر ما سپره سوه ماشاءالله مستاکه دا خو په روز کال ترکشې لسیه نن تاریخ دی 16 دسمبر 2018 رخصه چې واوښته نو دا لوړه تم سه دا سره جان د قبر ور ډورۍ ته د خوندي کمه ماشي لاس در واچاوه ستا و زلفانو ته تا د چا په بغل پورې پیوندي کمه که رقیب وم بیا به وم د رقیبانو نیسانه یم چې به مړي در ژوندي کمه زه یې عبدالکریم به تل پاوسرمه له دې پسې به اور بل پر خپل تندي کمه ماشاءالله نن تاریخ دی 16 دسمبر 2018 نن تاریخ د موساکا یادګاري ورځ ده او په شپ په خواږه مجلس په خواږه محفل کې دی ما سره الله تعالی د په عمر په علم او په عمل کې برکت ورواچي امين ویساو پیغمبر د دوسو د اکبر داخل په هدیره سو د زاړه قبر له څنګه ډېره و یو ملنګه عیسی ویلي ځوانه پرسان کوم له تانه دا څومره عمر کېږي د میرې ته رالیکله اوس ناستې ورته سلام فکر و پیغمبر کیسه کوم له سره یو زه یوه مې ښځه دواړو کړی مسلیت دی دا مې حکایت دی یو ورځ دې ویل نګاره زما د مینې یاره
که زه له مخه مړه شوم که زه